بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نن سبقنا مخکې یو خبره باندې په کول پکار دي چې په یو کلمه کې دوه علامات تانیث راتل د څنګه دي راتل شي کله شي راتل. نو وایو چې کچرته دوه علامات تانیث په یو کلمه کې راغلي نه کلمه بیا اسم یا په فعل وي. په فعل کې هم مطلقاً علامات تانیث دوه علامات تانیث راتل دي نه ناروا دي. مطلقاً دا مطلب دی ما ته ګوره خلص به ما ته ګوره کتاب ته ګوره چې دا کله ما ته ګوره چې کله بیا کتاب ته ګوره دوه دا څنګه مطلب دوه علامات تانیث په فعل کې مطلقاً راتل ناروا دي. مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نه او کله مختلف جنسونه نه کله یو جنس نه او کله مختلف جنسونه نه لکه علامات تانیث لري ګوره یو تا متحرکه ده یا الف مکسوره ده الف مکسوره زائده الف ممدوده زائده نو په یو کې یا دغه شانتي یا پکې دا یا ساکنه د تانیث علامه ده. نو په یو فعل کې دوه علامات تانیث مطلقاً ناروا دي. مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نه یو کله مختلف جنسونه نه او په اسم کې راتلل هر ناروا دي چې کله دا د یو جنس نه لکه مسلمتون مفرد ده مسلمتان تسنیه نه لري مسلمتون موږ جمع مؤنث سره جوړو دا مسلمتاتون نه دي مسلمتاتون لیکن دا یو ته چې دا موږ تخفیفا حذف کړل دغه چې دوه علامات تانیث او دوه د یو جنس دي او په اسم کې د مختلف جنسونو چې نه راتلی شي لکه حبلا حبلیان حبلیات نو په حبلیات کې د آیات کم دا دغه الف مکسوره ده په اسر بل شي ایو په کې تار راغلا نو مختلف جنسونو چې نه راتلی شي او په فعل کې نشی راتله په فعل کې نشی راتله چې په فعل کې نشی راتله نو ضربت دا واحد مؤنث څنګه بیا ضربتا در تسنیه مؤنث څنګه ضربت نو باسل کې سو باسل کې ضربت نه نو هم پکې د تانیث ته علامه چې دا پکې تار غللا او هم پکې نون مؤنث راغی ندی وجنا دا تا چې حذف کړل وایي مې باندې ها اوس بری باندې خبرې دي یو خبره ده بری بری اعتراض یو دا چې په فعل کې علامات تانیث راتلل ولې ناروا دي دا غوږ چې ذکر کړی دا چې فعل ثقيل دی فعل سره ثقيل دی معنوي طور باندې ثقيل دی اگر دا درې سونه دي په نسبت ال فاعل نسبت ال زمان او معنی مصدری په موجود ده نو پدې کې چې علامات تانیث ورازي نه دا چونکی ثقيل لفظن هم ثقيل ګرځي لہذا دا راتل چې دا صحیح نه یو بجا ده او اسم چونکی دا فعل په نسبت باندې خفيف ته نو بای کې کله مختلف جنسونو راشي صحیح ده خو دیو جنس ته بای کې نشي راتل پوه شئ یو علامه تانیث با علامات تانیث یو تار له لفظ ضربت نه یو نون نه اله نمنګ ته غتا جندا حذف کړل پوه شئ مې نو زه اعتراض داره چیرې تا او نون باندې د تانیث علامات دي نو تا چې پکې راته حذف کوله ضربت نه تا دې پکې حذف کوله دا نون دی ولې حذف کوو چې ضربت نه دی ضربت دی ویلې ضرب نه دی ویلې دوه خبرې دي یو خبره خدای را کړه نون موږ حذف کړه وې نو دی با د واحد مؤنث غائب سره التباس براتو بیا پته نه لګی دا چې دا واحد مؤنث څنګه او کړه مؤنث څنګه یو دا شو خدا دونه ضرور خبره نه ده دغه چې لم يدعو او لم يدعو بایکوم دا واحد مذکر غائب او جمع مذکر غائب چې غایو شاید دا بایک بیا نه راځي خبره ده نه چې لګی دا ضربت نه ضربت نه کې قانون د دوت نه خو د دوت سونو علامه ده یو د تانیث علامه ده یو د فاعل علامه ده یو د تانیث علامه ده بل څه علامه ده د فاعل علامه ده او ضربت کې ضربت نه کې راته چې لګند صرف او صرف د تانیث علامه ده د فاعل علامه نه ده پوه شئ دا تا چې لګند صرف د تانیث علامه ده د فاعل علامه نه ده او پس نه چې کم کړي نون زبرنا نون جمع دا د جمع علامه هم ده او د تانیث علامه هم ده لدی وجنا قانون موږ حذف کړو نو بیا پته نه لګی دا چې دا خو دا خو په پته لګی چې مؤنث څنګه دغه تای په اخر کې راغله دا پته نه لګی چې دا جمع څنګه لدی وجنا دا نون چې دای پاتې کړل او تا ته اندته حذف کړو پوه شئ باندې الکه په دې باندې پوه شئ دا چې په ضربنا دا جمع مؤنث څنګه جمع مؤنث غائب څنګه او هر جمع جوړیږي د خپل واحد نه هر تسنیه جمع جوړیږي د څه نه نو دا ضربنا چې دا ضربت نه رخ شوی دی
نو ضربت په اخره کې خطا ده د ضرب نه په اخره کې تاسو شولا نو وایي چې دا ضربنا ضرب نه بازو ضربت نه څو بازل کې خطبه علامات تانیث رلل په فعل کې او په فعل کې دوه علامات تانیث مطلقاً ناروا دي مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نوي او کله مختلف جنسونه وي دیو جنا دا یو تاتنن د حذف کړه علامات تانیث حذف کړه بیا به اعتراض درې چې تا دوه علامات تانیث راغلي دي نو ته حذف کې دا نور ول حذف کې نو وایي چې دا ماذا علامه ده تانیث تا ماذا علامه تانیث وا او دا نون چې دا علامه تانیث هم او علامه فاعل هم دیو نه دته نه ریپوشن بل خبره ده نه چې ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتما ضربتي ضربتما ضربتنا دا ضربتما ضربتما دا د تسنیه مذکر غائب دا تسنیه مذکر حاضر او تسنیه مؤنث حاضر لپاره دوسری پکارو جدا جدا شي پکارو او دلته د ګوند لپاره ضربتما ولي کړی شو وایي به معنی نو دا ولي نو د دې یو خو جواب داره چې قلیل الاستعمال دي تسنیه جنا دا جمع په لحاظ سره او دوای په لحاظ سره قلیل استعمال ده ځکه یو څه یو یا ډیری د یو د لپاره واحد استعماليږي او د ډیرو د لپاره جنا دا دغه استعماليږي جمع استعماليږي جمع قلت یا جمع کثرت دا تسنیه دا قلیل الاستعمال ده د قلیل استعمال د قلت استعمال له جنا بالکل دې یو شاده څه ورکړل شو چې ته ضرورت نه ډیر نه راځي واښوي او بل دا چې او دغه هم دی یو بل لغه پکې دا چې د دې دا چې کنه دا ضربتما باندې کې زمیرونه چې دا انتما پټتي دا دې زمیرونه یو شان دي لہذا سړي دې نه یو شان دي شوی از زمیرونه ولې یو شان دي زمیرونه په باس کړي ان شاء الله به رستو راشي واښوي بل درېمه خبره دنه سبق یو د ضربنا مبارک دا یو د ضربتما مبارک یا د ضربنا مبارک دا چیرې د ضربت د واحد مذکر د پاره او د واحد مؤنث د پاره یو څنګه او ضربنا د تسنیه مذکر تسنیه مؤنث او جمع مذکر جمع مؤنث د پاره یو څنګه د دې وسو وجدا پوښوي نو دی وای چې وجه اداره کنه چې متکلم چې دا اعرف المعارف یعنی د دې څخه په جن لګيږي کله موجود وي پاسه کې نو خلک ویني چې دا یو دی یا دوی یا درې دی یا مذکر دی یا مؤنث دی او که پاسه کې موجود نه نو دا आवाज نه د پته لګي چې سړی د आवाज نه پته لګي او د خلک د आवाज نه پته لګي کله سړی आवाज کوي چې پته لګي کله سړی आवाज کوي چې پته لګي کله سړی आवाज کوي پته لګي او که یو قضا आवाज کوي چې پته لګي او کله لګي نو دې کې څنګه التباس خطر نشته د دې وجه نه تل کې زیاتو څه ته ضرورت ده به یو باندې کار کیږي ولې پکې نور راوړي به باندې اوس وګورئ دې وحذفت التاء في ضربنا او تا حذف کړل شوی د په ضربنا کې دا اصل کې اعتراض جواب دی چې په ضربت نه جوړ شوی نه ضربنا کې تاسو شورا حتى لا يجتمع علامات التانيث د بار چې منشي دوه علامات د تانيث علامتان دي دا اضافتونه نه نون حذف شوی دي کما فی مسلمان لکه څنګه چې مسلمات کې دي مسلمات باصل کې زو مسلمه تاتun وان لم تكونا من جنس واحد اگر چې په فعل کې دا مختلف دي سن نه دي یو جنس نه دي او فعل چونکی ثقيل دي ثقل الفعل فعل ثقيل ندي کې هم دا یو شانتي علامات کوم ناروا دي او مختلفه علامات کوم ناروا دي تاني بخلاف حبليات فخلاف د حبلياتنا چې په حبلياتو کې یو الف مکسوره په اخره کې یو تا په اخره کې دا ولعدم الجنسیت جنسیت پکې یعنی ځوانه یو جنس نه لري دوه علامات تاریخ او په اسم کې ځوانه چې یو جنس نه نه هغه راځي صحیح دي لا وسوي بين تسنيتي المخاطب والمخاطبه وبين الاخبارات او برابر څنګه راوړل شوی دا مخاطب او د مخاطبي تسنیه لپاره د تسنیه مذکر او تسنیه مؤنث حاضر لپاره او بین الاخبارات مراد متکلم څخه دي لقله الاستعمال في التسنیه ځکه چې د تسنیه کې د استعمال جندا کم ده ووضع الضمائر للايجاز او بل دا چې بری کې د ضمائر چې کم دي کنه دا هم د اختصار لپاره چې نه دا راوړل شوی دی ای په دې باندې کې انتما پټه دا ولري ضربتما وجه شو او دا متکلم لپاره او تسنیه متکلم جا متکلم واحد متکلم لپاره وجه وعدم الالتباس في الاخبارات في الاخبارات چې په اخباراتو کې متکلم بځو کې التباس خطر نشته متکلم بځو کې التباس خطر یا خو یا دا هغه لیدلېږي او
او یا پیژندل کېږي د आवाज نه او شو دې مری چلو